ولبعض عصاة المؤمنين. پرون دا عبارت داغي ترجمه او داغي لګیدلو شو. نن په دې باندې خارجي تحقیق واوره. دا عذاب مې درته درې معنیګانې لغوي کړې وې. څلورمه معنا هم پکې شته دی چې دا عذاب د تعذیب نه دی، د تقضی په شانته دی. تقضی څه ته ویلی کېږي؟ قضیه لسترګو نه څه شی زایله کول؟ خسنې زایله کولو. نو دارنګې صاحب علیه رحمته عذاب څه ته ویلی کېږي؟ خواږه زایله کولو ته ویلی کېږي. نو دا په عذاب په لغت کې فصلورو معانیو باندې راغلی، او په اصطلاح کې ایصال الالم الی الحیوان خو بقصد الاضرار ماویل ورسره ولګوه. په عذاب القبر کې 8 مذهب دي. ړومبی مذهب دا دی چې په قبر کې نه راحت شته نه عذاب شته، هیڅ نشته. دا مولیان دي، هسې د ځان نه لګیا دي. دا مسلک دا د ملاحدو دی، دا د خوارجو دی، او د لږو معتزلو دی، او د لږو مرجئو دی. باقی معتزله د عذاب القبر قائل دي. د زرار او د بشری مریسی مذهب دی. الملل والنحل په 2 جلد او په 715 صفحه کې را نقل کړی دی. دا مذهب خو هیڅ نشته. دویم مسلک دا دی چې دا عذاب شته دی خو صرف بدن ته دی، روح ته نشته. د روح ورسره څه تعلق بنئ. دا مسلک د محمد ابن جریر کرامی دی. یو ابن جریر طبری دی، زمنګ سړی دی. دا بدل دی، ابن جریر طبری زمنګ دی. او دا د چا مسلک دی؟ د ابن جریر کرامی دی. دا عبدالله ابن کرام دی. د ابو الحسین صالحی دی. دا د صالحی مذهب دی. علامه خیلی په 118 صفحه باندې په دیو باندې رد کوي. وجود بعضهم تعذیب غیر الحی ولا شک انه سفسطه. بعضې داسې قمقل خلق دی چې بیسا شیسته عذاب جایز ګرځولی دی، صرف بدن بیسا. شک نشته چې دا سفسطه ده، دا دروغ دی خالص. صفحه 118 په نبراس کې هم په دې رد راغلی په صفحه 322. دریم مسلک په دې کې دا دی چې دا عذاب محض روح ته دی او د بدن ورسره هیڅ تعلق نشته. دا مسلک د ابن حزم دی او د ابن میسره دی. څلورم مذهب دا دی چې دا عذاب چې دی دواړو ته دی، بدن تم دی او روح تم دی. خو لیکن دی بدن اولی او عنصري دی ته نشته، بلکې بدن مثالی ته دی. دا مسلک دی د بعضې صوفیانو. بدنی مثالی د حضرت خضر علیه السلام ملاقات چې د چا سره کیږي؟ په بدنی مثالی سره کیږي. روح المانی 15 جلد 366 صفحه. او د یعقوب علیه السلام ملاقات د یوسف علیه السلام سره مثالی و. ابن کثیر 2 جلد 474. شاه ولی الله رحمه الله تعالی
په حجت الله البالغه کې مستقل باب مقرر کړی دی په عالم المثال باندې، عالم المثال په وجود باندې. البته زمونږ تانوي رحمه الله په تکشف 55 صفحه کې وایي چې د بدن مثالي سره بدن عنصري به ورسره وي. بهر حال خو د صوفیه کرامو د بعضې صوفیه کرامو مذهب دا شو چې عذاب روح تم دی بدن تم دی، خو دې عنصري بدن ته نه دی، بدني مثالي ته دی. بدني لکه د روح د پاره خدای یو بله ډانچه جوړه کړي نو په هغې کې دا روح ورواچي، هغه ډانچې او روح دواړو ته عذاب. دا مذهب هم زموږ ملیانو نه دی خوښ کړی. وام دې کم دی او غربیږي دې کم دی، ګناهونه کم بدن کړي دي او سزا کم ته میلاوي شي. پنځم به مسلک دا دی چې دا بدن کې دا نصف اعلی په دې کې روح واچولی شي او دا نصف اسفل چې دی دا د روح نه محرومه وي. حافظ ابن حجر په فتح الباری کې دا مذهب ذکر کړی دی خو قایل معلوم نه دی، قایل یې نه دی ولا ښودلی. شپږم دا دی که دا بدن د کوم انسان محفوظ دی خو بیا دې بدن او روح دواړو ته دا سزا ده او دواړو ته تنعیم دی. او که چرته بدن یې سوی دی یا وغیره وغیره چا خوړلی دی نو بیا صرف تنعیم روح ته دی په علین کې یا عذاب دی ورته په سجین کې. دا مسلک د مشهور صوفي امام عبدالله ابن سعد الیمنی دی، المتوفا 755، ډېر وختي تیر شوی دی، 200 کاله وړاندې. که چرته جسد محفوظ دی خو بیا تنعیم او عذاب جسد او روح دواړو ته دی. او که چرته جسد محفوظ نه دی نو که تنعیم دی صرف روح ته دی په علین کې او که عذاب دی صرف روح ته دی په سجین کې. دا مسلک د مشهور صوفي امام عبدالله ابن سعد الیمنی دی الشامی. وم مسلک دا دی چې سوال او جواب په ټیم کې روح دی ټول کلیتن بدن ته راشي، چې کله یې مړی له سوال او د جواب څخه فارغ شي نو بیا عذاب صرف روح ته یې په سجین کې او تنعیم صرف روح ته یې په علین کې. دا د بعضو عالمانو مسلک دی، عینی شرح د بخاري نقل کړی دی. اتم مذهب دا دی چې هلکه دا تنعیم او عذاب دواړو ته دی، روح ته او بدن ته. بیا دی وایي چې یا دا روح مکمل بدن ته داخلیږي یا صرف په دې باندې داسې فر کېږي، فر نو یو نوع من الحیات ورته حاصل شي. تا دلته په شرقایت کې ویلي نوعا من الحیات ورته څه شي ملا صاحبه راشي. په هغه نوعا من الحیات باندې بیا دی دغه کوي دا صاحب علیه رحمت. والجواب انه يجوز ان يخلق الله تعالی فی جميع الاجزاء فی بعضها نوعا من الحیات، نوعا من الحیات پکې نه راشي. دې ته اشراف وایي، اشراف. دا صحیح مذهب دی، دا مسلک د جمهور اهل سنت والجماعت دی، دا مسلک زمونږ د دیوبند دی. جامع الرموز په 2 جلد 292 کې لیکلي والمعذب فی القبر کحی بقدر ما یتألم به. په قبر کې چې کم چاته عذاب ملاویږي دا په شان ته ژوندي وي په اندازه دومره باندې چې څومره باندې دې دړ محسوسولی شي، دومره ژوند په ده کې وي. جامع الرموز 2 جلد 292 صفحه. به هر حال
دا اته مذهبونه دا اتم مذهب پکې نه دا دغه دا راجح دی. لس کسان داسې وګوره چې هغه د عذاب القبر نه بچ دي. لس کسان کم کم دی هلکه چې د عذاب القبر نه لس کسان بچ دي. نمبر 1 د جمعې په ورځ یا د جمعې په شپه باندې وفات کېدلو والا، چې په دې کې ګڼ روایات مروي دي. په دې کې روایت د عبدالله ابن عمر ابن العاص رضی الله تعالی عنهما والا روایت سند حسنم دی، قابل د حجتم دی. چې د جمعې په شپه یا د جمعې په ورځ کوم مسلمان ظلم کدن وکړي نو بس دې ته عذاب القبر بنئ. نمبر 2 مرابط فی سبیل الله، چې کوم سړی مرابط مړ شو څوکیدارو الله په لار کې. یدل علیه حدیث الترمذی 1621 ترمذی شریف شته نشته 1621 نمبر روایت واړه. دریم دار صاحب علیہ رحمت شهید تبع عذاب القبر نہیں کہ گناہوں پا او دے گناہگار بھی. ترمذی 1663. نمبر 4 سورت ملک چه عرش پوائی یدل علیہ روایت الترمذی 2890 ترمذی کی دا روایتونه راوانو. او دارنګي باب اثبات دغه بل کتاب کوم دی اثبات عذاب القبر د امام بیهقی 99 صفحه. اثبات عذاب القبر د امام بیهقی 99 صفحه. کتلم د اثبات عذاب القبر د امام بیهقی. خج بنظم نمبر وګوره مبطونو ناندان شهیدو مبطون پیژني په خېټه چې مړ شي داسې خېټه باندې نه چې ډېره ډوډۍ وخوري او مړ شي هلکه ولې داړې ول دې د مې دودي دي دې د دودۍ مو دې د به دې نه دودي دي که دې راغلی ماشوم بل ماشوم ته ویلې ولې داړې ول دې د مې دودي دي دا ماشوم ته وایي دې د دودۍ مو دودن دې د به دې نه دودي دي. نن دې ته ناندان شهید وي. زمونږ یو ملګری هغه وایي چې په ډوډۍ باندې مړ شومه په قبر مې ولیکئ ناندان شهید. مبتون دې ته لیکي چې خېټه باندې دړ رالی مړ شو خېټې خرابه شوله مړ شو د مبتون. یدل علیه روایت النسائی نسائی راواړه حدیث کې راځي رسول الله فرمایي من یقتله بطنه فلن يعذب هرگز بہت عذاب ملاون شي په قبره. من یقتله بطنه چاله چې خېټه مړ کی فلن يعذب في قبره. سنن نسائی 2052 نمبر روایت اسناده صحیح. من قتله بطنه. شپږم دا دی چې د جمعې په شپه باندې د ماښام د مانځه نه بعد 2 رکعاته مونځ ګزاري او په هر رکعت کې د فاتحې نه بعد 15 مرتبه سورت زلزال وایي. د جمعې په شپه له ماښام مانځه نه بعد 2 رکعاته مونځ به کې په یو رکعت کې به هم د یو قل هو په داسې وی اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث بان ربك وحالها بان ربك دا سورت 15 پیری په یو رکعت 15 په بل رکعت کې وایي. په دې باندې حدیث راغلی الترغیب لقوام السنه. الترغیب لقوام السنه دا کتاب براوالی 946 صفحه به پکې راواړی دا حدیث پتا ته میلاو شي.
الترغیب لقوام السنه. حافظ ابن حجر په امالی کې وایي چې سند یې ضعیف دی او په زایلو کې کار کوي. فیض القدیر د مناویم وایي شپږم جلد 168 کې. وم کوم انسان په مرض الموت کې کوم سره په کوم بیمار شوی سورۃ اخلاص بار بار وایي دا ته به عذاب القبر نه، بلکې علما وایي چې یو پیری پکې ویلي نه بیا به نه عذاب القبر نه. په دې باندې حدیث راغلی دی معجم الاوسط د طبرانی 5785 او حلیة الاولیاء کې هم شته دی دویم جلد 213. اتم نمبر څوک چې هره شپه الف لام میم سجیده د دې تلاوت کوي دته به عذاب القبر نه. لحدیث کنز العمال کې براواله 2684. نهم نمبر چې دی صاحب الفراش سره کی چې سړی کټ ته پریوځي بس پریوتی دی انا لله و انا الیه مرش بیماری دغه کو وچړل نو بیماری کې مړ ته عذاب القبر بني. لحدیث ابن ماجه خو بل دی کنه ابن ماجه کې براواله حدیث نمبر 1615. مسند ابو یعلا الموصلی براواله حدیث نمبر 6145. لسم نمبر چې کم یو ګناهګار د نیک عمله صالح انسان د قبر سره په گاونډ کې حق شي یا کم صالح ګنیدم مړ شو او ګناهګار معذبینو ته ورستو هلته دغه شنو بس هغه معذب نه خدای عذاب وجدي. شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالرؤوف صاحب رحمه الله حضرت شیخ صاحب استاد دی وفات شو نو خلق هغه ټیم کې نیکان خوبونه ولیدل چې د مقبرې نه ماران او لړمانان منډې وي روان دي. شاہ فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمہ اللہ، شاہ عبدالقادر دہلوی رحمہ اللہ تعالی دا دویم نمبر چې مې یاد کړو نو دا د قرآن شریف کې ډیر عاشقم او دا بل نوم بیا چې مې یاد کړو نو دا په حدیثو کې ډیر عاشقم. دواړو په دې باندې مشوره وکړه که زه ولو پاشما نو ماله به غسل ته راکې کفن به ته راکې جنازه به را باندې تکې قبر ته به مې ته سپارې او که تا ولو پاشې دا به زه کوم. دا د قرآن شریف والے مولا والمړ هر استاد چې قرآن شریف څنګه کې نیولې و دا والمړ. نو دا بل عالم وی دا هندوستان د دیلی غټه مقبره کې چې د بری صغیر په سطح باندې ټول نه غټه مقبره دغه او بیا دا د چارصدي شریف واله په دغه مقبره کې مې وی دی کې خوستو کشف راته وشو کشف ارڅ راته خدای کاره کړ تقریبا 4 چاپیره 14 میله کې چې څومره ګناهګارانو ته عذاب وو پروردګار د ده د برکته د هغوی نه عذاب اوچت کړ. ته چې پیدا شوي تا جړل خلکو خندل او داسې مړ شه چې ته خاندې خلک جاړي. نو دا مولوی صاحبه لس قسمه کسانو ته عذاب القبر نشته یا دفن شي د نیک سره یا نیک پسې وروسته ورشي دفن شي ورته خواته
نیکانو صالحینو سره چې دغه شي تربة المحمدیین دا په یو ملک کې مستقل بډانګها مقبره ده تربة المحمدیین ورته ویلی کېږي صرف هغه سړی پکې دفن کوي چې د چا نوم محمد بل نه پرېږدي هغې څه بې خواته بار صاحب د هدایي دفن دی نوم کې محمد نو هلکه د عذاب القبر لس اسباب مې راته هغه بیان که د احادیثو مبارکو په رڼا باندې چې د هغې سره نجات میلاویږي د عذاب القبر نه اوس راځه عذاب القبر راځي د څه سره څلور یو په یو درې په یو روایت کې راغلي او یو په بل روایت کې راغلی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې درې شیزونه نه عذاب القبر وي نمبر 1 د غیبت نه دا کار غیبت خو تاسو نه کوئ نه غیبت کې په طالبانو قاریانو او په مولیانو باندې خرڅ کړی لکه هغه بارونه چې روان کړي شیطان ډېر قسم اوښان او بارونه پې اچوي دا څه کوي دا سودا د تجارت دی کومې دا غیبت یې په چا ور خرڅ په مولیانو قاریانو په کتاب کې لیکلي وي قارین وایي چې غیبت پکې نه وي نو ژوند به څنګه تېر لیکه دې رانه غیبت په شیشه سړی یادول که هغه خبر شي نو هغه پې خفه کېږي دې ته غیبت وایي او هغه شیز هغه کې یي که نه یي بیا خو بهت او په بهت باندې الف مزیدتان هم داخل کړي دي بهتان معنی د حیرانتیا داسې عذاب به دي انسان ته داسې به دی وشرمېږي په ورځې د قیامت باندې چې خلک به ورته حیران چا کې یو خبره نه پیغمبر اسلام په مخکې چا وویل چې فلانکی د ونې نه لنډی تا چپ شه غیبت دی څوک څنګه یاد کې بس دا غیبت دی چې په بد صفت باندې یاد کړي دا سره مولا صاحبه دې غیبت او بیا غیبت د علماو ډېر لي دغه لحوم العلماء سموم من شمها یمرض ومن اکلها یموت دا خو بیا نورم خطرناک یو خو چې دی او په غیبت کې خطرناک غیبت کم یو دی ته دته وایې چې که نه ویلې داسې چل دی نوم یې نه یادوم که نه خو داسې نور ځم پړه کې بیدار یم چې دی خو دته خو پته ده چې دی څوک یادوي او دیم پړه کې بیدار ده چې دی څوک یادوي دا پکې لا بله پیچ ډي شوله په غیبت چې که دې رالی لا نوم یې نه یادوم ګوره یاد ساته 14 ځایونو کې غیبت حلال دی یو مولي صاحب تقریر کوه نو په دې باطل پرستو باندې رد کوي دا مړه غیبت کوي هلکه د خدای مسلمانه چې ته سمې مسلې ویل وکړه راپاسه د خدای پاک او د خدای د رسول بیان وکړه غیبت دی او غیبت دی نه دقه ډېر اهم معامله ده د باطل پرستو په خلاف باندې بیان کول دا چا کار نه دی دا ډېر زبردسته معامله ده یو غیبت دی نمبر 2 چغلي ده چغلي څه ته ویل کېږي دوه جنګول د چا خبره بل ته نشر کول دا چغلي ده ناصر ملا صاحب یو کس به خبر هم نه وي دا خبره به ریکارډینګ شوي وي او بیا به دنیا له ورکړي چې خدای خو دا کومه چغلي شو ځکه چې چغلي خو دې ته وایي چې ته د یو نه بل یو ته ویسي چې دنیا ته هم نقل او خبره د نقل کولو نه چغلخوري د خیر کوئ د ښې خبرې چغلي دا نشر کوئ د بدې خبرې خو نه کوئ یو ځای کې په غټ کلاس کې چې کوم دی چا دغسې خبره ریکارډینګ کړی و دا بیا یې دغه کړی و نو یو جانب ورباندې خفه شوي بیا یې پسې لینک کړی دې ته چغلي وایي
دا طالب چې دا دغه کړ چغلي. نمبر 3 د پشو نه د ځان د نه ساتلو د وجې نه بولو نه ځان بچ نه ساتي، بولو نه ځان بچ ساتي. دا درې واړه کوم دی کې اثبات عذاب القبر د بیهقي 262 نمبر صفحه او څلورم مصنف د عبدالرزاق راوړي دي په دریم جلد 394 کې او روایت نمبر دی 1850. وی په دې قبر کې یو معذب فرشتو وهلو، د دې فرشتو نه دې معذب تپوس وکړو چې زه خو هم سکړک کړم دا په څه ګناه مې څه کړی وه چې تاسو ما وهئ دومره سخت عذاب راکوئ. وایي ستا په مخ کې یو مظلوم فریاد کړی و، یو انسان فریاد کړی و او تا د هغه فریاد رسي نه وه کړې. وږی یم 2 ورځو نه تا پې هېڅ غوږ نه دی اګرولی، تږی یم تا پې هېڅ غوږ نه دی اګرولی، بیمار یم تا پې هېڅ غوږ نه دی اګرولی. ستا په وس کې د هغه مدد و، مدد دې اوسه نه دی کړی. نو دا 4 اسباب د څه شو ملا صاحبه؟ د عذاب القبر شو. او تنعیم د طاعت په دغه کې سوال د نکیر او د منکر خو دې ویلی دی ملا صاحبه، ها د نکیر منکر او د نکیر والا. بل دا ما تپوس په مې کېږي نو دا تپوس نه بعضې کسان مستثنا دي، بعضې کسان څه شي دي ملا صاحبه؟ مستثنا دي. کوم دي مستثنا دي؟ انبیاء علیهم السلام داسې مستثنا دي. ټیک ده چې دې کې خلاو کذلک انبیاء عند البعض، خدا راجح مذهب دا چې دې ته څه شي دي؟ مستثنا دي. ملائکو نه به تپوس نه کېږي. روضة الطالبین. امام نووي رحمه الله فرمایي چې ماشومانو نه تپوس نشته او د مجنون په باب له توقف دی چې د ده نه به تپوس کېږي که نه. دارنګې مطعون چې کوم انسان په طاعون بیماری وفات شو، مبتونو ناندان شهید او مرابطو د جمعې په ورځ یا په شپه باندې د مرګ والا او د مرګ مفاجات مومن مرګ مفاجات ناڅاپه مړ شو، د دیو نه به پوښتنه نه کېږي. 8 لا یسألون فی قبورهم، شامی کې هم دا راغلی 8 کسان نه به تپوس نه کېږي. النار اور چې دی یوردونه پیش کولی به شي په اور کې الله تعالی 4 صفتونه نه چې 5 صفته یې ښلي. یو په اور کې حرکت دی، یو په اور کې حرارت دی، یو په اور کې چې دی نو هغه خشکي ده، یو په اور کې لطافت دی، نرمي ده، په دې باندې انسان کې ښه داخلېږي، او بل په دې کې نه روشنې رڼا ده. ذهب الله بنور، څنګه راغلی؟ بنور. د اور نه به الله صرف نور بوځي او دا نور حرکت د اور به ورته پرېږدي چې سیزي، حرارت به ورته پرېږدي چې سیزي، خشکي به ورته پرېږدي چې تباه کوي، او لطافت به ورته پرېږدي چې په دې بدن کې ونه. ذهب الله بنورهم، صرف هغه یو صفت پکې الله پاک بوځي چې نور دی. دا خبره قسطلاني ذکر کړې. نو دا مسلې دي صاحب علیه رحمت والبعث، بعث بعد الموت، وهو ان يبعث الله الموتى من القبور بان يجمع اجزاءهم الاصليه ويعيد الارواح. ټیم شته که نه؟ بلا شو. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا الجنه. ها دا څنګه زیری نه ده اخوا کول نه خبرې نه ده دی خوا. ها سی ویل یزیری پوکا مت کړو پیریډ کمه ورځې نه سبا نه